ګرانو کتونکو د ایز اټ پریزنټس د طرف نه په ادبي پاڼه کې تاسو ته سلامونه او ستړي مه شئ. مینوالو په ادبي پاڼه کې زموږ نننی شخصیت ښه تکړه‌نګار چې ثاني نه لري تاج الدین فطرت صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم تاج الدین فطرت صاحب، څنګه یې؟ خیریت دی؟ ښه مزاجونه؟ وعلیکم سلام زیاد صاحب، ډېره مهرباني ستاسو د راتګ، ستاسو د دې زیار کوشش منډې ترلې، زه ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ ځای ته راغلې او موږ له وخت راکړو. ستاسو ډېره مننه، ډېر الله ګران شي. تاج الدین صاحب، زموږ د مینوالو سره لنډه غونډه کې پیژندګلو وکړئ. زما نوم تاج الدین دی او زه د پروتي اوسېدونکی یم جی او د پیشې په لحاظ سره زما تعلق میډیکل سره دی، میډیسن سره زما تعلق دی او همدغه زموږ د روزۍ سبب دی. لږ پای کې خپل دغه کوو. تعلیمي لحاظ سره دا ده چې ما ایم ای کړې ده پښتو انګلیزۍ کې او دې نه علاوه بي ایډ وغیره دا خپل نو دغه اکټیویټیز زموږ دا روان دي په پولیټیک کې اوسو. او پلار نوم یې سلطان صاحب دی او مزدور کار دی. تاج الدین فطرت صاحب، تاسو د ادب دنیا ته کله او څنګه راغلئ؟ ادب دنیا ته څنګه راغلم د دې خبرې خو داسې جواب دی چې موږ ادب ممتاز عثمان خیل صاحب زما چې نوم ملګری دی، زما مشر هم دی او د هغې وخت نه موږ د ادب سره ډېر وخت نه تعلق شته. هغه که د لوستونکي حساب سره موږ ادب لوستی، د هغه نه به موږ شعرونه اورېدل. مرزان څومره شاعران دي دا زه پېژنم، د هغه په دغه باندې موږ دوی سره تګ راتګ و. خو کله چې د ادب ته د راتلو زما خبره ده نو هغه داسې چې موږ داسې 2016-2015 به زما په خیال داسې و چې موږ داسې ملګري ناست وو او ممتاز عثمان خیل صاحب او ډاکټر امیر محمد صاحب زه ناست وم او دې دواړو دا دغه وکړه چې ته خامخا څه ولیکه او خامخا به لیکې او که هغه ته هر څه چې لیکې خو ولیکه خامخا څه دغه وکړه. ما هغه وخت کې چونکې دغه پښتو ژبه کې ما دغه نه داسې کوشش نه و کړی نو ما په اردو کې یو انشائیه ولیکله وړه غونډه کې او هغه انشائیه ما ممتاز ته ورکړه. ممتاز ته ممتاز دا ما لیکلې ده. ممتاز عثمان خیل صاحب هغه ما له پښتو کې ترجمه کړه او بس د هغې نه بس دا سفر شروع شو او دا تر دې دمه روان دی او خپل کوشش کوو لګیا یو. یو شوق دی او څنګه چې لکه سړی بعضې شوقونه یې که نه مختلف څیزونه جنګوي، څوک انسانان جنګوي، څوک چې دی نو چرګان جنګوي، څوک سپي جنګوي، څوک پیریان جنګوي. بس زمونږ هم دا شوق دی د جنګولو، موږ د الفاظو جنګو، الفاظ جنګو دغه ګړې وړې پرې خپلې څو. تاج الدین صاحب، تاسو د کومو ادبي ټولنو سره تعلق لرئ؟ ادبي ټولنو سره تعلق زموږ چې دی لومبۍ ادبي تعلق کومې ټولنې سره دی نو هغه زموږ د ادبي دوستانو مرکه مردان ده چې د هغې مشران فیض الوهاب پی صاحب، عبدالرؤف عارف صاحب لکه زما استادان دي، زما چې دی مشران دي او زما په تربیت کې د هغې سره ډېره زیاته. زموږ شړومبی شو چې دی نو هغه زموږ هغې مشتاق مجروح صاحب دی د ساحو لیکونکو مرکه پېښور. زموږ استادان دي. زموږ لومبۍ ناسته پاسته د ادبي لحاظ سره چې دی نو دا زموږ دې مشرانو سره شوې ده. خو که په بنیادي طور باندې تاسو دا تپوس کوئ چې یاره دې ادب ته تاسو لکه راغلي چای کوم ملګري دي پای کې سره نه پای کې زما استادان چې کوم دي زما ملګري هم دي هغه ډاکټر امیر محمد صاحب دی او ممتاز عثمان خیل صاحب دی چې د هغې لکه هغه خبره کوي که نه وایي دا د دې کار دی. تاج الدین صاحب، تاسو د پښتو ژبې ته څه خدمت ورکړی دي؟ پښتو ژبې ته خدمت موږ په دې دغه کوو چې دا زموږ مورنۍ ژبه ده او څنګه چې په انسان باندې د مور پلار حق وي دغه شان د دې ژبې هم په حق دی په انسان باندې چې هغه د هغې د خپل دغه وکړي خدمت وکړي. هغه څه حصه کېږي موږ د هغې سلسله کې موږ دا ادب ته رالو. ادب نه پس بیا موږ کوشش دا کوو چې موږ دا کم کار کوو، کم زیار کوو د پښتو ژبې دپاره نو دا موږ خپل راروان نسل ته منتقل کوو. دغه سلسله کې موږ بیا دغه مشران ډاکټر امیر محمد صاحب، ممتاز عثمان خیل صاحب موږ په شریکه د یو تنظیم بنیاد کېښودو چې د هغې دا درېیم کال دی پښتو ادبي سنګر مردان او په هغې کې زموږ کوشش دا دی چې موږ زموږ نه څه کېږي
او موږ څه د مشرانو نه زده کړي دي چې دا موږ را روان نسل ته وښیو نوې لکه چې کوم نوې کول را روان دی هغې ته به دا د حق وړاندې کړو پېښې کړو چې د دې ژبې په دا ژبه مخکې لاړه شي دا ژبه زموږ د بازار ژبه شي دا ژبه زموږ د سرکار ژبه شي دا زموږ د روزګار ژبه شي نو دې لپاره زموږ دا هلې ځلې موږ کوشش کوو څنګه چې دا نور لګیا شاعران ادیبان لګیا دي په خپل سر باندې کوشش کوي دغه شان زموږ هم دا کوشش دی او موږ هغې سره هم ملګري یو چې څوک د دې ژبې د پښتو خدمت کوي موږ په هر لحاظ په هر دغه سره موږ تعاون هم کړی دی بیا به هم کوو انشاءالله دا سلسله به روانه وي څوک زموږ د مینوالو سره تاسو څه پیش کوئ نو تاسو راغلي یې زه به ستاسو په ترو باندې دې چې موږ څوک ویني اوري دې ته به زه یو تکل به ورته پیش کړم ضرور نو ما لیکلي زه به یو تکل ورته نو د دې نوم دی علاج بالغذا علاج بالغذا وای چې یو کور نه چا تپوس لتلو چونکې خبرې یې نه اورېدلې نو په خپل ځان سره سوالونه او د هغې جوابونه جوړ کړي حالانکې دا ویل کېږي چې کم انسان خبرې نه اوري نو هغه به خبرې هم نشي کولی خو دلته داسې قسمه کاڼه موجود دي چې د هیچا خبرې نه اوري او نه یې څوک غلی کولی شي او دا اندازه به تاسو د میډیا او په فنکشن کې د بعضې خلکو د تقریرونو لګولی شئ چې څنګه خپل سوالونه او د هغې جوابونه هر چا سره موجود دي ځکه خو ډاکټر اسرار صاحب وایي چې د چا بې وقوفي ناب کوي نو د هغه تقریر ناب کوي څومره چې سړی بې وقوفه وي دومره به د هغه تقریر اوږد وي دغه کوم خیال دا و چې تپوس وکړم چې څنګه یې نو هغه به خامخا وایي چې اوس ښه یم نو زه به ورته ووایم چې ډېر شکر دی بیا به تپوس وکړم چې دوايانې څه خورئ نو هغه به د دوايانو نومونه واخلي زه به ورته ووایم چې ټیک دي په وخت یې استعمالوه بیا به ترې ډاکټر تپوس وکړم نو هغه به د ډاکټر نوم واخلي زه به ورته دا ووایم چې ډېر تکړه ډاکټر دی علاج ته جاري ساته کله چې مریض له ورغلو نو مریض تپوسونو والا د مخکې نه قارولی و ده دې تپوس وکړو وی څنګه هغه وی ښه نه یم بس مرګ ته نږدې یم دې ورته وی ډېر شکر دی بیا یې تپوس وکړو وی څه دوايانې استعمالوي هغه ورته وی زهر استعمالوم ده ورته وی ډېرې ښې دوايانې دي په وخت یې استعمالوه همدغه د علاج دی بیا یې د تپوس وکړو وی علاج د کوم ډاکټر نه کوي هغه ورته ډېر غوسه کې ووی چې بس یو ملک الموت پاتې دی نو ده ورته وی ډېر تکړه ډاکټر دی علاج ته جاري ساته د دې خبرې جواب به مریض څه ورکړي د دې خبرې جواب به مریض څه ورکړي وي او که چپ په پاتې شوي وي خو موږ په داسې وطن کې اوسو چې 2 کروڑه عالمان لري نو په داسې حال کې د دې خبرو جواب کې خاموشي بهتره وي د مونځ او دس طریقې نه به خبر نه وي خو پیپې ورکول یې د ګس لاس کار دی داسې یو شوبه نشته چې دوی ته پې عبور حاصل نه وي او بیا په تیره د طب شوبه خو د هغوی په جیب کې پرته وي که خپل علاج وي او که د بل چا خو د نسخو یو درنه بوجې هر چا سره موجود وي او د تپوس ضرورت هم څوک نه محسوسوي که جومات کې چاته خپل مرض بیان کو نو بل په موږ ولاړ تن به فورا سلام وګرځوي تا سره به کښېني او چې څومره نسخې یا مشورې ورته یادې وي هغه به درته بیان کړي او یوازې دا نه چې صرف بیان وشي د عمل نه کولو صورت کې به درنه خفه هم شي چونکې زما ورسره ډایرکټ تعلق دی نو زه د دغه ماهرینو کمالات ډېر د نږدې نه وینم او د خبرو لکه د رضا صاحب دومره مړني وي چې د یوه پوهه ډاکټر نسخه هم په هوا والوزوي او مریض غریب که هغه د معمولي طبي بیمار وي نو هم آخرت له د تیاری فکر شروع کړي خو داسې ماهرین فن پکې هم موجود دي چې هغوی یوازې ډاکټر یا د کور خلک نه دوکه کوي بلکې معدې له هم له دوکو ورکولو کوشش کوي زما یو خپل چې د سینې بیمارو او ډاکټرانو به حسب معمول غوړ او تراو څیزونه بند کړي خو بیا هم ټیک نو ما ورته وویل پرهیز کوه زه خو سخت پرهیز کوم سهار سپوره روټۍ خورم کور والی راته وویل دې سهار د پراټې نه نوړی واخلي او هغه بیا په سپارو سپوره نوړی کې ونغاړي او ویې خوري وایي مسله خو د مرۍ کې ده که نه او د مرۍ نه خو سپوره تېرېږي اوس په داسې هوښیار مریض باندې د پرهیز هېڅ اثر نه غورځېږي خو کله کله په هغه مریض ضرور اثر وغورځي کوم چې د مرۍ د اپریشن دپاره داخلو نو د ممتاز عثمان خیل صاحب یې ځان سره کړو او د هسپتال خوا کې د تیکو کړي ته کېناستو وایي اوس خو به راباندې ډاکټران هسې هم هر څه بند کړي چې اول دا وخورو بیا پته نه لګي تکي خو وغواړې خو د هغې افتر افیکټ ته یې خیال نه و ځکه چې ورپسې 40 ګنټو کې چې هغه اوبو پسې کومې چغې وهلې وې هغه یوه ځان له مسله وه
لرې به څه ځو مخکې خبره چې زه بیمار وم لرې به څه ځو مخکې خبره ده زه بیمار وم پوره یوه هفتې نه مې تبه وه خو ښه کېدم نه کټ کې به م لاستم او بلا دوایانې مې سر ته پرتې وې تپوسونه له به خلک راتل چا به راباندې دوایانې بندولې چا به راباندې جل لرګي تور لرګي او د بکیانو پاڼې خوړلې او چا خو به راباندې خوراکونه څه چې اوبه هم بندې کړې حد دا و چې تپوس له به یې ځان سره سپروټ وغیره راوړي هغه به هم زمانه لرې کېښودل کور والا به ته هغه سم سپروټ هغې له کټلل او چې کوم خراب به پاتې شول هغه به یې پاچېلو ته بیا واچول مونږ به هسې د مریض بدنام وو یو ورځ وحدو شو یو حکیم نوما مېلمه راغلو او ما ته په داسې نظر وکتل لکه سړی چې څاروي ته ګوري کوم چې خپې غځونکي وي هغه زما د مرض ذمهواره معده وګرځوله او پلار ته راله وویل لالا دا هسې د نوم تبه ده انسان دننه ختم وي دا ډاکټران ګورې بالکل نه پوهېږي په خلکو لوبې کوي زما یو لرې تره د تره زوی بالکل د ده په شان او عمر کې و دغه رنګ تبه پرې راغله ډاکټرانو ولې دوایانې ورکړې یو خوراک دوایي به استعمال کړي وي یا نه او سهار وفات شو وروسته پته ولګېده چې ټول فرق یې د معدې و او ډاکټرانو ولې د تبې علاج کولو دله به الله صحت ورکړي خو ګورې هېڅ څیز ونه خوري که ډېر تنګ وي نو د کورني چرګ نه یخني وباسې او هغه دې وګوټي خو ګورې مالګه مرچ به پکې نه اچوي او بېګانې د بازار د حکیم نه جلاب دپاره دوایي راوړه او استعمال یې کړه سبا به په خپلو خپو ګرځي ما باندې خو یخه خوله راله ځکه چې دومره زر مې د مرګ اراده نه وه هغه کارونه مې رایاد شول کوم چې د مرګ نه مخکې کولو او دومره ویرېدم چې هر سوری به راته د ملک الموت استازی ښکارېدلو په تلو تلو کې زما پلار ته په تاکید سره دا وویل چې ګوره هلک درنه څه ونه خوري او د حکیم نه ورله جلاب دپاره دوایي خامخا راوړه ګنې بیا به ارمان کوي ماښام مې پلار دوایي راوړه او چې په کومه طریقه په ما اوس کله هغه ځان له یو د تحقیق محتاجه موضوع ده دغه دوایي به په ما کوم اثر کړي وي به دا اندازه تاسو داسې ولګوئ چې جلال باچا د بیمارۍ په حالت کې هفته نار وساتي او بیا ورله جلاب ورکړي زه خو نور پوهه شوی نه وم خو چې سترګې مې وغړولې نو په هسپتال کې مې دویمه ورځ وه او ډاکټرانو مې پلار ته ستغې سپورې ویلې دا زموږ د خلکو د عیادت مزاج جوړ شوی دی که چاته ووایي چې مریض آرام کوي نو د مریض خوا کې به په دومره تیز اواز کې سلام ووایي که مریض واقعي وده وي او یا یې هسې ځان غلی کړي وي نو هم د مجبورۍ نه سترګې وغړوي او بیا به یې دا ذمهواري وي چې د شورو نه واخلې تر دې دمه چې څه پرې تېر شوي وي د علاج په نوم د کومو تجربو نه تېر شوي وي هغه یو ته به په زبان مریض بیان کړي او د تپوس کوونکي په ټولو مشورو صرف سر ونه خوځوي بلکې د عمل وعده ورسره هم وکړي په دغه حال کې چې مریض د کوم اذیت نه تېرېږي د هغې اندازه صرف مریض ته لګي هغه بیا دغه اذیت بدل د صحتیابۍ نه پس لکه زما د بل مریض نه اخلي ځکه خو چې یو څو ورځې مخکې خبر شوم چې امیرګل کاکا بیمار دی او خوراک یې هم بند کړی دی نو ډېر خفه شوم ټولې نسخجات جدیدیه او قدیمیه مې دوباره را یادې کړې او نومې پرهیزونه مې ځان سره ولیکل ځکه چې د هغه قول دی چې زه به د بیمارۍ په ځای د پرهیز نه مرم د پرهیز په نوم چې کوم خوراک مریض ته ملاویږي په هغې او یشېدلو ګتو کې څه فرق نه وي او حیران په دې وم چې په دې حالت کې سیروزې لتلی دی ځکه چې امیرګل کاکا او تبلیغ داسې دي لکه سړی د چای پیاله کې مالګه واچوي خو څنګه چې زموږ شاعران په آخري عمر کې د تقصیراتو د ماپۍ دپاره نعتیه مجموعې چاپول شروع کړي او ادیبان اسلامي تاریخ او شرعي مسایلو باندې لیکل شروع کړي نو کېدای شي امیرګل کاکا هم په دغه مقصد تبلیغ ته مخه کړي وي او د پته اخیستلو نه پس چې لاړم او هغه جومات ته ورغلم نو د امیرګل کاکا مخې ته د وریجو مجمه پرته وه د پاسه پرې روست چکن پیس پروت او دوه غټو پیالو کې ورته غوښه پرته وه او درې څلور ملګري هم ورسره ناست وو چې په ما نظر ولګېدو نو ویې راځه تا هم د خوراک ټایم پېژندلی دی کښېنه خوراک ته نورې خبرې به بیا کوو د روټۍ نه پس مې ترې تپوس وکړو چې ته خو ډېر بیمار وې ویې خاندل وې مړه بیمار نه وم کور والا د لوږې وجلم څو ورځې مخکې مې د غرمې پکوړې او سموسې خوړلې وې هغې راله داسې په معده بوج راوستی و داسې قی مې هم لږې کړې وې ما وی چې معده مې سپکه شي د بدو شامته هغه کشر زوی لیدلی وم کور ته د راتلو سره یې اعلان وکړو چې داجي له ګورې سخت څیز ور نه کړی ترخه چای وله پخه کې خو چیني او پی پکې وله وانه چوې ورسره یې یو ګولۍ راکړه وې دا واچوه ګولۍ خو مې واچوله خو طبیعت یې راله خراب کړو او د ترخې چای او پیالې نه مې ګوټ نه ولا کړې چې هغه بل زوی مې راغی او د لاس نه راله پیاله واغسته وې داسې کې تاله تراخه ده تاله تراخه نه وي خو معده یې خرابه ده داجي له
داجی له بغیر چینه کاوه پخه کې او لیمبو پکې واچوي چې لګي طبیعت خشي. اوس هغه ګولې زما طبیعت خراب کړو ما ورته ظالمانو دغه کولر نه خو یو ګوټو براګه کنه هغه یو انګور مې راته وی داجی یخي وبده ونسخه یعنی بیا به طبیعت خراب شي. بس زه هم د غوسې نه نار سم لاستم بار صرف یو आवाज راتلو چې داجی له ګوره سخت زور نه کړې. لږ ساعت پس مې بیا طبیعت ګډوډ شو. هغه یو زوی په زوره ډاکټر له بوتلم هغه 15 قسمه ګولې راکړې او 2 ستنې واله او دوی ته اکلک وې چې مشر ګوره بدپریزي ونه کړي. ما خام یو زوی مې چرګ ورو داجی له یخني وباسه خو ګوره چې مالګه او مرچ پکې نه وي او نه پکې د چرګ کوټي وي او د روټۍ په ځای ولا ډبل روټۍ ورکړې. مخې ته مې چې دلی وبو کې خو دل شوې او یو شنه زنګ شوی ډبل روټۍ پرته وه. ما د مجبورۍ نه نوړی ورښکته کړه لا خولې له مې وړې نه وه چې هغه مشر زوی مې راغلو او د یخنۍ کاسه یې لر کړه او کشر ته په وینا شو. وی پارمې چر خو په خپله مرض وي د هغې یخني خو پوره خطرناکه وي او دا تاسو داجي نه ورکوئ لکه چرجو کیر ولا پوخ کې خو چې څه پکې وانه چې څه پکې نه وي د جیب نه یو پوړی راوښکله وی دا په نهره تړم اوبو سره واچوه. ما چې خولې ته واچوله نو خوله مې ورسره ټوله توی زوی شوه ځکه چې په دنیا کې چې څومره تراخه څیزونه موجود دي د هغې نمایندګي پکې وه. بس مړه خو څه د غرمې نه نارو او څه دغه پوڼی هغه ټول زور یې رانه وویستلو. دوباره یې ډاکټر له روان کړم. نیمه کې هغه منځنی زوی مې راغلو وی تاسو بس دغه یو ډاکټر باندې ایمان راوړی دی داجي هسپتال ته بوځو. یو رشکې کې کېناستو په ټوله لار باس روانو یو هسپتال ته ځو بل به پرایویټ ډاکټر له ځو. خو باز دومره اوږد شو چې رکشې والا आवाज وکړ 20 منټه وشو د هسپتال مخې ته ولاړ یو ګوزېږئ نه. د رکشې نه چې کوز شو نو بیا باز شروع شو. یو به دغه مخامخ پلازه کې پلانې ډاکټر دی هغه له به لاړ شو زما اشنا دی ما ولا په قربانو کې څاروی اغستی و هغه بل ریجیکټ لا ویل نه هغه په څه پوهېږي هغه پلازه کې مشر ډاکټر دی زما ورسره تعلق دی ګاډی یې خراب شوی ما ورله دیکه ورکړې وه هلته به لاړ شو. نیمه ګنټه باسو په ما خو سر وچورلېدو په پټوات ورته کېناستم. اخر اکثریت دا فیصله وکړه چې اول یې ایمرجنسي ته وضو که ټیک نه نو بیا به یې پرایویټ ډاکټر ته وښایو. ایمرجنسي کې لکه ستاسو د ملګري حمید حاتب صاحب غوندې یو مردم بیزار ډاکټر ناست و. ما ته یې داسې وکتل لکه قصاب چې څاروي ته ګوري. ما ته یې کاکا خوراک کې لږه ګزاره کوه که نه. ما ورته جي ما سار راسې هېڅ نه وي خوړلی. هغه وخاندل وایي هر مریض د همدغه وایي. یو منټ کې پرچه ډکه کړه وی لاړ شئ دا ډریپ راواخلئ او هغه په دویم چت لیبارټرۍ کې ټسټونه وکړئ بیا په څلورم چت الټراساونډ وکړئ ایکسرې دپاره بیا د هغې بلې پلازې دریم چت ته وخیږئ. موږ چې دویم چت ته وختلو په یو ګوټ کې لیبارټرۍ وه. لیبارټرۍ څه وه خو بس یو بینچ او یو کرسۍ پرته وه. یو وړوکي له مو هغه چټ ورکړو لږ ساعت پس یې سرنج راوړو او زما د رګ په ځای د څرمنې نه وینه اخیستل شروع کړل. وی مشره موږ له زور وکړه خو چې 4-5 ځله یې سورۍ کړم نو بل ملګری ته آواز وکړو هغه چې راغی وی خفه کېږئ مو موږ سره مشین خراب دی تاسو د روډ نه پورې غاړه 2 نمبر پلازې ته ورشئ نو په 4م چت لیبارټرۍ ده. موږ لاړو خو نه مو لیبارټرۍ وموندله او نه الټراساونډ چې په تپوس 4م او د لومبي چت 3 چکرې پوره کړې نو بس زما بدن نه یخه خوله روانه شوه سر را باندې وګرځېد او په بینچ ورته سم لاستم ځکه چې د سهار داسې وږی وم چې هوش کې راغلم نو د واډ په بیډ ملاستم او دواړه لاسونو کې راته ډریپونه لګېدلي او زه بدحاله پروت وم. سهار شوم هغه هلکانو ته مې وویل ظالمانو ټیک یم خو وږی یم چای پراټه راله راوړې چې څه وخورم. هغوی نه ډاکټر هر څه بند کړي دي چې په راونډ راشي بیا به ترې تپوس کوو. راونډ هم وشو غرمه هم تېره شوه خو څه هم نه خوړل. دا خو د الله پاک د ستاسو ګاونډي امیر صاحب سره ښه وکړي چې دې تپوس له راغلو نو ټوله قصه مې ورته تېره کړه او 500 روپۍ مې غلې ورکړې. ما ویل زه ټیک یم خو په څه طریقه را باندې خوراک وکړه. اول یې خو زړه نه کولو خو بیا یې زه په دې بهانه د واډ نه را بهر کړم. وی دې زه دې لوی ډاکټر ته یو نظر ښیم زما پېژنګلو دی چې ښکته را کوز شو نو تکو والا ته کېناستو یو کړی مې ووهلو ایله مې نظر ولګېدلو او په دې فلسفه هم پوه شوم چې د هر هسپتال خوا کې د کبابو کړي د تیکو کړي او د سرکړي چرګانو ځایونه ولې ډېر وي. خو چې دوباره واټ ته ولاړو بس چې څوک به راتلو د هلکانو ته به یې وایي کاکا ګورې څه ونه خوري. امیر صاحب ډاکټر صاحب ته ټوله کیسه تېره کړه خو هغه هم اول نه منله. وی د ده د ټوپک مسله ده داسې یې نه شم لېږلی. ما ورته وی جي مونږ کره خو ټوپک دي شته نو بیا د څه مسله ده. او امیر صاحب وی ټوپک نه یادوي په انګریزۍ کې د معدې نوم اخلي
اخر ډاکټر رضا شو او موږ له رخصت راکړو. اته قسمه دوايانې ولیکلې وای دا استعمالوي او پرهیز کوا، صرف یشېدلې سبزیانې بخوري. زمانه هنور پرهیز نه کېدلو او نه مې لکه د هندوانو ته چې یشېدلې سبزۍ خوړلې شوې هغه خوړل خو د مسلمانۍ نه خره. امیر صاحب سره مې صلاح وکړه چې کور ته خو بالکل نظم، یعنی دوی مې د لوږې وژني. هغه وایي چې دوی نه بچ کېدلو یوه لار ده، نن د جمعې شپه ده 3 ورځو له بلا شو. بس ته ووایه چې بېګا مې خوب لیدلی دی. بس موږ دواړه ورته کلک شو چې موږ دواړه سیروزې له ځو، تاسو کور ته لاړ شئ. هغوی ډېرې لټې وټکولې خو موږ کلک ولاړو. امیر صاحب ورته د تبلیغ فضایل بیانول شروع کړل. هغوی د تبلیغ د ولې غږ نه شو کولی. اخر کې راله دوايانې راواغېستلې او زه امیر صاحب سره رخصت کړم. امیر صاحب مې اول شنکر ته بوتلو، 2 سیره کباب مو وخوړل او واپسې کې مې ټولې دوايانې د بغداد د پل ګودر ته ورلړه کړې. او وګوره نن 3 ورځ ده بالکل ټیک یم. هغوی خو به زه د لوږې وجلم او دا خو دلته جومات خوا کې یو خان غم شوي دی. 3 ورځ ده موږ لوږې قدر هم نه کړې. د سهار چای د سره د پراټو، د 10 بجو چای، د غرمې روجي غوښه، د ماښام حلوا او چای او ماسوتن بیا روجي سره د غوښو. د غم د ځای نه دي. بس ډېر ګرځېدل هم نه کوو. ساعت ټولې حجرې ته دواله ورشو. امیر صاحب پکې ګنټه تقریر وکړي، نیمه ګنټه تقریر وکړي او بیا واپس جومات. که دا حال وي نو زه خو بس چلې له روان یم. تاج الدین صاحب زموږ د نوي نسل شاعرانو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ نو پیغام خو دا دی چې مونږه لکه زمونږ له پکار دا دی چې مونږ د خپلې ژبې خدمت مونږ په داسې طریقه مونږ له پکار دی چې مونږ داسې ادب تخلیق کړو، داسې شاعري او کاغه نثري چې هغه مونږ په خپلو لاسو خپلو بچو له ورکولی شو چې دا وګورئ چې داسې څیز نه چې هغه مونږ د خپلو بچو نه پټ ساتو. ځکه چې دا داسې طریقه ځکه د هر یو ادب ځان له غوښتنې چې هغه مونږ عوامو ته پیش کوو چې موږ څه پیش کوو تاسو دا کتل غواړئ. نو دا زما خو دا هغه نظریه او زما خو دا خپل یو دا اصول دی چې داسې یو څیز لیکل دي، که هغه غزل دی، که هغه چې نثر دی چې هغه موږ خپلو بچو ته اورولی شو. موږ په هغې شرمېږو نه، زموږ بچي یې ګوري. موږ وایو چې دې کې هغه را چې دویمه خبره دا چې موږ له په خپل هر یو شاعر موږ د حکومت په تمه کېږو، د نه د ادارې په تمه کېږو چې یاره دې به راځي او دې به زموږ له دغه کوي. اول شروع موږ د خپل ځان نه پکار ده. موږ د خپل بچي کېنول پکار دي، د پښتو ژبه خپل پکار دي. بچي دا پښتو ده، دا ستاسو ژبه ده، دا به څنګه تاسو لیکئ؟ تاسو کورونو کې وګورئ نو داسې ټیک ده مجبوري ده. موږ دا وایو معاشي مجبوري ده، د مارکیټ مجبوري ده، د هاپس لینګویج ځان له خبره ده. خبره دا ده زمونږ کور کې بچي 50 پیجنې خو 50 نه پیجنې، 50 پیجنې 50 پیجنې خو 50 نه پیجنې. نو موږ اول کوشش د خپل موږ ادارې بدنامول او یا چاته سوال کول دا خبرې نشته. اول خپل د ځان نه شروع پکار ده چې موږ په خپل کور کې لکه دا دغه خپلو بچو ته دا ژبه وښیو ځکه دا زموږ ژبه ده، دا زموږ دغه او دې له بار څوک نه راځي. زه بار یو خبره کوم ممتاز صاحب ملګري چې دی نو موږ یو انټرویو کتل ډاکټر قاسم بګیو چې هغه نورل لینګویسټیک د سندې دی په اکاډمي نوبل کتابونه لیکلي په لینګویسټیک باندې. دا هغه یو خبره واغه چې په ژبو کې کار شوی نو هغه پاکستان دنه خبره کوله نو یو په سندې کې شوی یو په پښتو کې شوی. سندې سره سرکاري سپورټ او پښتو سره هیڅ قسمه سپورټ نشته، صرف د شاعرانو ادیبانو په خپلو کوششونو باندې دا ژبه دې حالت را رسولې ده. نو چې دې حالت ته را رسېدلې نو زموږ هم ذمهواري جوړېږي چې دا مونږ مخکې چې دا مونږ پیش کول چې دا مونږ په یو ډېر ښایسته انداز کې مخکې پیش کړو د خپلو عوامو ته، د خپلو بچو ته. دا سوشل میډیا سره چې څه کېږي د ادب سره کېږي نو دا مونږ له نه دي پکار ده، نه ډډه پکار ده. مونږ له داسې ادب تخلیق کول پکار دي زموږ بچي هغه مخکې بوځي. مننه تاج الدین فطرت صاحب، ډېره مننه. ګرانو کتونکو ځان ورزیات ستاسو نه اجازت غواړم. دا خدای په امان.